السلام علیکم. په دې حیات آباد کې چې کم خلک اوسي هغوی ته پته ده چې چرې په حیات آباد کې د ګیس لوډ شیډینګ نه دی شوی. چېرته پکې څه کار مار کېږي نو هغه یو ورځ نیم یا څه ګنټو له بند شي، خو داسې نه دي شوي چې په شیډیول باندې لوډ شیډینګ کېږي. یو دوه هفتې مخکې شروع شوی دی، مخکې شیډیول څه جدا و او نن یو ریوایز شیډیول راغی. نو هغه ریوایز شیډیول ډېر عجیبه دی. ما وی چې زه درته ووایم چې د ګیس دا لوډ شیډینګ دا شیډیول چا جوړ کړی دی، یا خو هغې خلکو له چېرته د هوټلو نه تیاره روټۍ راځي، ځکه ورته ټایمینګ پته نشته چې خلک څه ټایم روټۍ خوري، ماشومان د سکولونو نه څه ټایم راځي، د یونیورسټۍ خلک څه ټایم راځي. نو ډېر یو عجیبه شیډیول دی. په دې کې د سحر ټایم دا شیډیول خو ټیک دی، سحر به د پاوکم شپږو کې ګیس راځي او د پاوباندې نهو پورې. نو بس ټیک د ماشومان سکولونو ته تلي، دفتر والم تلي، خو د غرمې دا ډېر عجیبه ټایمینګ دی. دا دی چې پاوکم 11 به ګیس راځي او د پاوکم 2 بجو پورې به وي، د 1:45 پورې به وي. نو تاسو ته پته ده چې ډېرو سکولونو چوټیانې 2 بجې کېږي، یونیورسټۍ نه د 3-4 بجې ماشومان راځي. نو چې ای کور ته راشي او ګیس نه وي، روټۍ به نه خوري، نو څه به ترتیب وي؟ پکار چې دا ټایمینګ داسې کړي چې کم از کم د خلکو د سهولت مطابق وي. ټوله شپه بند ساتئ، د چا پې څه پروا نشته، خو دې ټایمینګ ته خو وګورئ کم از کم د غرمې دا ټایم ولا د 11 نه د 3 پورې پکار دی. نو هغې د پاوکم 2 پورې کړی دی چې بالکل غیر مناسبه دی. بیا یې پکې د ماښام دا چې دی د پاوکم شپږو نه د پاوباندې 9 پورې دی. اوس ګرمیانې دي، نو ډېر خلک لیټ روټۍ خوري. پاوباندې 9 چې ګیس لاړ شي او ستاسو میلماني یا نور دسي او ته 9:30 بجې خورې، نو بیا به څه کوې؟ نو دا شیډیول چې چام جاري کړی دی، یا خو هغوی د کورونو د دغه نه دی خبر، یا داسې افسرانو کړی دی چې هغوی له د PC یا د سرینا نه تیاره روټۍ راځي او د دې حالاتو نه دی خبر. نو مهرباني وکړئ دا ویډیو شیر کړئ چې د ګیس دغې اختیارمندو ته ورسي چې دا شیډیول د غرمې او د ماښام دی کې د ټایم کې لږ تبدیلي راولي. ډېر ځایونو کې دا وي چې په کورونو کې د شوګر مریضان دي او وخت به وخته وږي کېږي، هغوی دپاره پکې هېڅ ریلیف نشته. نو د خدای دپاره دې باندې لږ غور وکړئ چې خلکو ته ریلیف میلاو شي، او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.